شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی د حدونو پوره پابندي کوئ. ستاسو د پاره د سارو د قسمه ټول سریدونکو جناور حلال کړی شو ما سیوا د هغه نه چې وړاندې بتاسو ته او خود لشي، لیکن د احرام په حالت کې ښکار د ځان د پاره حلال مګنئ. بشکا چې الله سغواړي دغه حکم کوي. اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی د خدا پرسته د نخو به حرمتي مکوي. په حرامو میاشتو کې یو هم حلاله مګنئ. د قربانې په سارو باندې حمله مکوي او په هغه سارو حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټي د نخي په تور پرتی وي. او د هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او دغه د رضا په تلاش کې محترم کور کعبه ته روان وي. چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کولای شئ. وګورئ یوې ډلې چې تاسو د پاره د مسجد حرام لاره بند کړی ده نو پدې دي تاسو لا دومره غوسه درځي چې تاسو هم د هغه په مقابله کې ناروا زیاتې شروع کړئ. نه چې کم کارونه د نیکۍ او د خدای نه د یری دي پاغي کې د ټول سره امداد کوي او کم کارونه چې د ګناه او د زیاتې دي پاغي کې د هیڅ امداد مکوي. د الله نو یریږي دغه سزا ډیره سخت ده. پتاسو باندې حرام کړی شو مردار ساروي وینا د خنزیر غوخه هغه زناور چې د الله نه بغیر د بل چا په نوم حلال کړی شوی وي او هغه زناور چې د مړی د خفقېدو په وجه یا د وهالو په وجه یا د اوچت زینا درغختو په وجه یا د ډغری خړلو په وجه مړ شوی وي او یا یو درینده مات کړی وي بغیر دا غینا چې کم تاسو ژوندې عمومي او زیبای کړی او هغه زناور چې په دربار باندې زیبا کړی شوی وي دا رنګي دا هم تاسو د لپاره جایز نه دي چې د فالونو په ذریعہ خپل قسمتونه معلوم کړي. دا ټول کارونه فسق دي. نن کافرانو تاسو د دین د طرف نه خپوره نا امید شوي دي نو دا غوینه مې ریږي بلکې زمانه یې ریږي. نن ما تاسو دین تاسو د لپاره مکمل کړی دی او خپل نعمت می پتا سو تمام کړی دی او تاسو د لپاره می اسلام تاسو د دین په حیثیت سره قبول کړی دی. نو په دې وجہ د حلالو او د حرامو کمی پابندیاں چې پتا سو لګولې شوی دي داغه پابند وسه. البته چې څوک د لوګي د لاسه مجبور شي او پزړه کې ګناه طرف ته سمیلان نوي او د دغه سيزونو نه سو اخري نو بشکا الله معاف کون کې او رحم کون کې دی. خلق تپوس کوي چې د دوی د پاره سو سيزونه حلال کړی شوی دي. ورته وایا چې تاسو د پاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي او کم خکاری زناور چې تاسو عادت کړی وي چې تاسو ورلا د هغه علم په وجا کم چې الله تاسو له درکړي دي د ښکار تعلیم ورکوي. هغه چې کم زناور تاسو د پاره اونسي هغه هم تاسو خړې شي. البته په هغه باندې د الله نو اخلي او د الله د قانون ماتولونه یره کوي. په حساب غستلو کې د الله وخت نه لګي. نن تاسو د پاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي. د اهل کتابو خوراک تاسو د پاره حلال دي او تاسو خوراک دا غوي د پاره او محفوظ خزي هم تاسو د پاره حلال دي. خو کو هغه د مؤمنانو نوي او کو د هغه قومونو نوي چې تاسو نه مخکې هغه ته کتاب ورکړی شوی وو. خو په دې شرط چې تاسو هغه ته خپل مہرونه ورکړي او د نکاح په قله کې دا غوي محافظان جوړ شي نه چې آزاد خپل شهوت پوره کوي یا پټ پنا یارانه کوي او چا چې د ایمان په لار باندې د تللو نه انکار وکړو نو دا ټول عملونه به ضایع شي او هغه به په آخرت کې تاواني وي. اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دي کله چې تاسو د مانزه د پاره پاسای نو پکار دی چې تاسو خپل مخونه او د سنگلو پوری خپل لاسونه اووینځئ. پسرونو باندې لاس راکاږي او خپې د پړکو پوری اووینځي او کو د جنابت په حالت کې نو په لمبلو سره پاکي حاصل کړئ او کو بیماران یې یا په سفر کې یا په تاسو کې څوک د بولونه راغې یا تاسو د خځو سره کورواله وکړئ او ابو درته میلاو نشي نو د پاکي خاورې نه کار واخلئ. بس باغې لاسونه وه او په خپل مخونو او لاسونو باندې راکاږي. الله په تاسو باندې ژوند تنگول نه غواړي خو هغه غواړي چې تاسو پاک کړئ او خپل نعمت پتا سو باندې تمام کړي. شاید چې تاسو شکرګزار جوړ شئ. الله چې تاسو له کم نعمت درکړي دي داغه خیال ساتئ او کومه په خواده چې هغه تاسو نه اغستلی ده هغه مه هېروئ. یعنی تاسو دا خبره چې مونږه واوریدو او اطاعت مو قبول کړو د الله نه ویریږئ. الله د زړونو پر رازونو هم پوهیږي. اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دي الله لرا په حق باندې محکم ولار او د انصاف گواہی کوونکی جوړ شئ. د یوې ډلې دښمنی دي تاسو د هتاونه رسوي چې تاسو د انصاف د حد نه واوړئ. انصاف کوئ دا د الله نه د یریدو د لپاره زیاته مناسبه او نږدې ذریعہ ده. په هر کار کې د الله نه یره کوئ. بشکا چې تاسو کوئ الله دا غینه خبر دی.
کم خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله داوی سره وعده کړی دا چې داوی خطاګانی به معاف کوي او هغوی لبا لوی بدل ورکوي. پاتې شو هغه خلک چې کفر وکړي او د الله آیاتونه دروغ غني نو هغوی دوزخ والدي او دوزخ ته بځي. اے هغه خلکو چې ایمان راوړی دي د الله هغه احسان را یاد کړئ چې هغه اوس پتا سو کړی دی. سو وخت چې یوې ډلې پتا سو باندې د حمله کولو اراده کړې و خو الله تعالی داوی لاسونه پتا سو باندې د حمله کولو نه منع کړل. په هر کار کې د الله نه یره کوي. ایمان والو له پکار دي چې خاص په الله باندې باور کوي. الله د بنی اسرائیلونو په خوا دا غستلی و او پاغوي کې 12 مشران مقرر کړي وو او ورته ویلي وو چې زه تاسو سره يم کو تاسو منځ قائم ساتلو او زکات مو ورکړو او زما رسولان مو اومنل او داغوی مدد مو وکړو او خپل الله لمو قرض حسنه ورکړو نو یقین لرئ چې زه بس تاسو ګناهونه تاسو نه لري کړم او تاسو به داسې باغونو ته داخل کړم چې لاندې بتري ولې بهيږي. خود دې نو رستو چې چا په تاسو کې د کفر لار اختیار کړه نو په حقیقت کې هغه نیغه لار ورکه کړه. بیا دا د هغوی د خپل وعده د ماتولو وجوه چې مونږه هغوی د خپل رحمت نه لري کړل او زړونه مورله سخت کړل. اوس دا هغوی دا حال دی چې د الفاظو په بدلولو سره خبره د یو زینه بل زی ته وړي او کم تعلیم چې ورکړی شوی وو دا غیر ډیر حصہ ترهره شوی دا او همیشه به تاته د دوی د یو خیانت پته لګي. پاوی کې ډیر کم خلک د دې عیب نه بچ دي. نو هر کله چې دوی د حال ته رسیدلې دي نو اوس چې دوی څه شرارتونه کوي نو دا غیر د دوی نه څه ګله نشته. نو په دې وجه دوی معاف کوا او د دې په حرکتونو باندې څه غرض ملره. الله هغه خلق فخوي څوک چې د احسان کارونه کوي. د غشان مونږ د هغه خلکو نه هم په خوا دا غستلی و چې هغه ویلی وو چې مونږه نصارا یو خو هغه ته هم چې کم سبق ور یاد کړی شوی وو دا غیر ډیر حصہ هغه هر کړه. اخر دا چې مونږه د قیامت پورې دا غوي پمنس کې د دشمنی او د بغض او د کینې تخم وکړلو او ضرور یو وخت راشي چې الله با دوی ته هغه هر څه وخی کم چې دوی په دنیا کې کوي. اے اهل کتابو زموږ رسول تاسو ته درغلې دی چې د کتاب الهي ډېری هغه خبرې چې تاسو ته ښکارا کوي کمی چې با تاسو پټولې او ډېری خبرې درته معاف کوي هم تاسو ته د الله د طرف نه رڼا راغلی دا او یو داسې حق خودونکو کتاب راغلی دی چې داغه په ذریعہ الله هغه خلکو ته چې د الله د رضا طلبګار دي د سلامتیا لارې خي او په خپل حکم سره هغوی د تیارو نه رڼا ته راوباسي او نیغه لار ورته خي. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې وایي چې الله هم دغه مسیح زوی د مریم دی. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کو الله اوغاړي چې مسیح زوی د مریم او داغه مور او د ځمکې ټول مخلوق هلاک کړي نو د چا طاقت شته چې هغه د دې اراده نه منع کړی شي. الله خو د ځمکې او د اسمانونو او د هغه ټولو سيزونو مالک دی کوم چې د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دي چې سغواړي هغه پیدا کوي او الله په هر سيز باندې قدرت لرونکی دی. يهوديان او عیسایان وایي چې مونږه د الله ځامن یو او داغو خواږه دوستان یو. دا غوینه ته پوسوکړه نو بیا ولی هغه تاسو په ګناهونو باندې تاسو له سزا درکوي. په حقیقت کې تاسو هم هغه سي انسانان یې لکه څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي. هغه چې څوک غواړي هغه معاف کوي او چې څوک غواړي هغه له سزا ورکوي. زمکا او اسمانونه او د دې دوانو په منځ کې هر څه د الله ملکیت دی او خاص هم هغه ته ورتلل دي. اے اهل کتابو زمونږ دا رسول تاسو ته په داسې وخت کې راغلی دی او د دین واضح تعلیم تاسو ته خي چې د پیغمبرانو دراتلو سلسله د ډېرې مودې راسي بنده وا چې بیا چری تاسو دا اونوایي چې مونږ ته څوک زیره ورکونکې او يرونکې نه دی راغلی. نو ګورئ اوس هغه زیره ورکونکې او يرونکې تاسو ته راغی او الله په هر څه باندې قادر دی. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته ویلو چې اے زما د قوم خلکو د الله د هغه نعمت خیال کوئ چې هغه تاسو له درکړې وو. هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل تاسو بادشاہان کړئ او تاسو له هغه څه درکړل چې په دنیا کې چاله نو ورکړي. اے زما د قوم رونو هغه پاکیز مکه ته ورننوځي کوم چې الله تاسو د پاره لیکلی دا پښا کېږي ما ګینینو ناکامه او نامراده واپس. هغه جواب ورکړو اے موسی هلته خو ډیر زورور خلک اوسېږي مونږ هلته تر هغه نزو تر سوچي داغه زین هغه وتلی نوي هو کچري هغه وتل نو مونږ به بیا ور داخلي دوه تیار یو. په دغه یریدونکو خلکو کې دوه کسان داسې هم وو چې الله په خپل نعمت کړي وو. هغه وویل چې د دې جبارانو په مقابله کې د خار په دروازه دننه ورننوځي. کله چې تاسو دننه ورسېدای نو هم تاسو به غالب یای. په الله باور لرئ که تاسو مؤمنان یای. لیکن هغه بیا هم دا وویل چې اے موسی مونږ هلته هیڅ کله نزو تر سوچي هغه هلته موجود وي
بس ته او ستارب دوه لاړ شي او جنگ وکړي مونږ دلته ناستو په دې باندې موسی عليه السلام وویل اے زما ربا زما په اختیار کې هیڅوک نشته خو یا زما خپل ځان دی او یا زما رور نو بس مونږ د دې نافرمانه خلکونه جدا کړه الله جواب ورکړو خدنو دغه ملک د سلويختو کالو پوری په دې باندې حرام دی دوی په پسمکه کې سرګردانه ګرځي د دې نافرمانه خلکو په حالت باندې ترس بالکل مکوا او دوی ته د آدم علی السلام د دوو زامنو قصه هم ټیک ټیک واوروا کله چې هغوی دوانو قرباني وکړه نو د یو قرباني قبول کړې شو او د بل هغه قبول نکړې شو هغه ورته وویل زبتا مړ کړم بل ورله جواب ورکړو الله خو خاص هم د متقینو نظرانه قبلوي کتاب په ما باندې د وجلو د پاره لاس پور تکړل نزب پتا باندې د وجلو د پاره لاس نه پور تکوم زه د الله رب العالمین نه یریګم زه غواړم چې ته زما او خپل ګناه په خپل سر واخلې او دوزخی شي د ظالمانو د ظلم هم دا صحیح بدله ده اخر دا چې خپل نفس دته د خپل رور وجل آسان کړل او هغه مړ کړو او په هغه خلکو کې شامل شو چې هغه نقصانیان دي بیا الله یو کارغه راولېګو چې زمکه کنستلی شروع کړل د پاره د دې چې د ته اوخی چې د خپل رور مړ جوسا څنګه پټکړي چې هغه ولیدو نو وی ویل هاي افسوس دی مالا چې د دې کارغه په شان هم نشم چې د خپل رور د مړی جوسې د پټولو بندوبست نکړې وي د دې نورستو هغه په خپل کړو باندې ډېر پیمانه شو په دې وجہ مونږ په بنی اسرائیل باندې دا حکم لیکلی وو چې چا یو انسان د وینې د بدلین علاوه یا پزمکه کې د فساد خورولو نه علاوه په بل څه وجه سره وجلو نو هغه لکه چې ټول انسانان وجل او چاچی بل ته ژوند وبخو نو هغه لکه چې ټولو انسانانو ته ژوند وبخو خداوی حال داده چې زمونږ رسولانو هغه ته صفا صفا حکمونه راوړل او بیا هم پاغوي کې ډېر خلک پزمکه کې زیاتی کوونکې دي کم خلک چې د الله او دغه د رسول سره جنگ کوي او پزمکه کې د فساد راپورته کولو لپاره منډي ترړي وهي نو داوی سزا دادا چې قتل کړی دي شي یا دی پسولې کړی شي یا دی داوی لاسونه او خپې مخالفي پرې کړی شي یا دی هغه د وطن نه وشړل شي دا ذلت او رسوایی خو داوی د پاره په دنیا کې ده او په آخرت کې ورله د دین لوی سزا ده خو کم خلک چې توبه وباسي مخکې د دینه چې تاسو پاغوي باندې قابو بیا مومئ نو تاسو ته معلومه وي چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی اے خلکو چې ایمان راوړې دي د الله نه ویریږئ او داغه دربار ته د ځان رسولو ذریعہ ولټوي او داغه پلار کې مهنت او کوشش وکړئ شاید چې تاسو ته کامیابی نصیب شي خپو هشي چې کم خلک د کفر پلار روان شوي دي کچري داغوي سره د ځمکې ټول دولت وي او داغه همرا ورسره نور هم وي او هغه وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي او په دې سره د قیامت د ورځې د عذاب نه بچي نو بیا به هم هغه فدیه داغوي نه قبول نکړي شي او هغه له ضرور دردناک سزا ورکول کیږي هغه بغواړي چې د دوزخ د ور نه بهر او تختی خو بهر به وتل نشي او هغه له همیشه عذاب ورکول کیږي او غلق سړی وي او کو خزوي د دواړو نه لاسونو پرې کړي دا داغوي د عمل بدله ده او د الله د طرف نه عبرتناک سزا ده د الله قدرت په ټولو باندې غالب دی او هغه حکمت والا دی بیا چې څوک د ظلم کولونه ورستو توبه وباسي او خپل اصلاح وکړي نو د الله د مهرباني نظر با بیا په هغه باندې وشي الله ډېر معاف کونکي او رحم کونکي دی آیا تاسو معلومه نه ده چې الله د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکوي او چې څوک معاف کول غواړي هغه معاف کوي هغه د هر څه اختیار لري اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو لپاره دی هغه کسان د خفقان سبب نوي څوک چې د کفر په لار کې ډېر تیزی کوي خو کو هغه د هغه کسانو نوي چې هسي په خلوای چې مونږه ایمان راوړې دي لیکن زړونو دا غوي ایمان نه راوړې یا که د هغه کسانو نوي چې يهوديان دي چې دا غوي حال داده چې د دروغو د پاره وګونګ دي او د نورو هغه خلکو د پاره پټ پټ رازونه اوري چې هغه استخواله هډو راغلي نه دي او د کتاب الله الفاظ د خپل مقرر شو صحیح زینونه ورستو د اصلي مانونه اړوي او خلکو توای که تاسو ته دا حکم درکړې شو نو وای منای او کدا نه وو نو مې منای الله چې چاته اراده کړی وي چې هغه په فتنه کې واچوي نو د الله نه د خلاصولو د پاره ته داغه سره هیڅ نشي کولای دا هغه خلک دي چې الله دا غوي زړه پاکول اونې غوښتل د دوی د پاره په دنیا کې شرمندگی ده او په آخرت کې سخت سزا دوی دروغ اوریدونکو دي او حرام مال خوړونکو دي
نو کو دوی تا ته خپل مقدمه راوړي او حاضر شي نو تا ته اختیار دی که فیصله ورلکوي نو وکړه کینې نو انکار تری وکړه که انکار دې تری وکړو نو دوی تا ته هیڅ نقصان نشي در رسولې او که فیصله ولکوي نو بیا ټیک ټیک په انصاف سره کوه ځکه چې الله انصاف کوونکی خوښوي او دوی ته سرنګي منصف جوړوي د دوی سره خو تورات موجود دی چې پکې د الله حکم لیکل شوی دی او بیا دوی داغینا مخړوي اصل خبره دادا چې دا خلک اړو ایمان نه لري چې په هغه کې هدایت وو او رڼا وا ټول پیغمبران چې مسلمانان وو هغوی به د دې کتاب مطابق د دې يهوديانو د معاملو فیصله کوله او د غشان ربانيانو او احبارو به هم په دې کتاب فیصله کوله ځکه چې هغوی د کتاب الله د حفاظت ذمہوار کړی شوی وو او هغوی په دې باندې گواهان وو نو اے يهوديانو تاسو د خلکو نه مې ریږئ بلکې زمانه ویریږئ او زما آیاتونه په لږ قیمت مخرڅوي او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله ونکړي نه هغوی کافران په تورات کې مونږ په يهوديانو باندې دا حکم لیکلی وو چې د انسان په بدل کې انسان د سترګې په بدل کې سترګه د پوزي په بدل کې پوزه د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره د برابرۍ بدله ده او بیا چې چا خپل بدله وبخله نو دغه بخنه داغه لپاره کفاره ده او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکړي نه هغوی ظالمان دغه پیغمبرانو وروستو د مریم زوی عیسی علی السلام راولېګو په تورات کې چې داغه په وړاندې موجود وو هغه داغه تصدیق کوونکې وو او مونږه هغه له انجیل ورکړو چې پاره کې هدایت او رڼا وا او د تورات نه چې په هغه وخت موجود وو هغه داغه تصدیق کوونکې وو او د الله نه ير لرونکو خلکو د پاره سراسر هدایت او نصيحت زمونږه حکم داوو چې د انجیل منونکو دي د هغه قانون مطابق فیصله کوي کم قانون چې الله په انجیل کې نازل کړي دي او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکړي هغوی فاسقان دي بیا اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا کتاب راولېګو چې د حق سره راغلي دي او د الکتاب نه چې د په وړاندې موجود دي داغه تصدیق کوونکې دي او داغه محافظ او ساتونکې دي نو په دې وجہ ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصله کوا او کم حق چې تا تراغله دي داغه نه مخ ما اړوا او د دوی د خواهشاتو پیروي مکوا مونږ په تاسو کې د هر یو د پاره یو شریعت او د عمل یو لار مقرر کړه کچري الله غفتله نو تاسو ټول یو امت هم جوړولې شوي لیکن هغه دا د دې لپاره وکړل چې څو هغه تاسو له درکړې دي چې په هغه کې تاسو ازمیخت وکړي نو په نیکو کې د یو بلنا د وړاندې کېدو کوشش وکړئ اخر تاسو د ټولو الله ته واپس تل دي بیا چې تاسو پس کې اختلاف کوئ داغه اصلي حقیقت بدرته او خي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د دې خلکو د معاملو فیصله کوا او د دې په خواهشاتو پسې مزه او خيار وسه چې دا خلک ته په فتنه کې وانه چوي او د هغه هدایت ندي یو ذره وانړوي کم چې الله تعالی ته نازل کړي دي بیا کچري دوی د دین مخ واړوي نو په هشا چې الله دا اراده کړی دا چې د دوی د زینو ګناهونو په وجه دوی په مصیبت کې اچوي او دا حقیقت دی چې په دې خلکو کې زیات فاسقان دي دوی چې د الله د قانون نه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي حالکه چې څوک په الله باندې یقین لري دا غوي پنځ د الله نه بهتره فیصله کوونکې بل هیڅوک نشته اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي يهوديان او عیسایان ځان له دوستان مجوړوي دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي او کچري په تاسو کې څوک هغه ځان له دوستان جوړوي نو هغه به هم بیا دا غوي نشمارل کیږي دا یقیني ده چې الله ظالمان خلق د خپل رهنمای نه محروم کوي تاسو وینئ چې د کوم خلکو په ځلونو کې د منافقت بیماری ده هغه هم په هغه کې د منډو تړو کوشش کوي وایي چې مونږه یریګو چې چرته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو خو لري نه ده چې کله الله تاسو لا کامیاب فتح درکړي یا د خپل طرف نه سبله خبره ظاهر کړي نو داخلك با په خپل هغه منافقت باندې چې د پزړونو کې پټ ساتلې دي شرمندوي او په هغه وخت کې با مؤمنان وایي چې ښا دا هغه خلک دي چې دا باور ورکول د پاره به د الله په نوم غټ غټ قسمونه خوړل چې مونږه ستاسو سره یو د دې ټول عملونه ابس لاړل او اخر دا چې ناکامه او نامراده پاتې شو اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کو په تاسو کې څوک د خپل دین نه اوړي نو وادي وړي
الله به نور داسې خلق پیدا کړي چې هغه به د الله خوښوي او الله به د هغه خوښوي په مؤمنانو به نرم وي او په کافرانو به سخت وي د الله په لار کې به کوشش کوي او د هیڅ یو ملامت کوونکی د ملامتیا نه به نه یریږي دا د الله فضل دی چې چاله خوښ شي هغه له ورکوي الله د فراخ ذریعہ مالک دی او په هر څه عالم دی ستاسو دوستان خو په حقیقت کې صرف الله او د الله رسول او هغه مؤمنان دي چې منځ قائموي زکات ورکوي او الله ته ټټې دن کې دي او څوک چې الله او داغه رسول او مؤمنان ځان خپل دوستان جوړ کړي نو هغه ته دي معلومه وي چې د الله ډله غالب پاتې کېدونکې ده بیا ورته وایا آیا زه درته د هغه خلکو نه خوخم چې دا غوي انجام د الله په نس د فاسقانو د انجام نه هم خراب دی هغه خلک دي چې په هغه باندې الله لعنت کړي دي چې په هغه باندې الله غضب کړي دي او چې په هغه کې د چانه شادوغان او خنزیران جوړ کړي دي او هغه د طاغوت بندگی کړي ده دا غوي درجه نور هم زیاته خراب ده او هغه د نیغ لارینه په غلط لار ډیر لري تللی دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا اے اهل کتابو ستاسو چې په کومه خبره زموږ سره کینه ده هغه د دین سیوا بل سیده چې مونږ په الله باندې او د دین په هغه تعلیم باندې ایمان راوړی دی کم چې مونږ ته نازل شوی دی او زموږ نه مخکې هم نازل شوی وو او په تاسو کې زیات خلک فاسقان دي اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی ستاسو نه وړاندې په اهل کتابو کې چې کوم خلکو ستاسو د دین نه د لوبو ټوکو سامان جوړ کړي دي هغوی او نور کافران ځان له دوستان ما جوړوي د الله نه ویریږئ که تاسو مؤمنان یې کله چې تاسو د مونږ لپاره اذان کوئ نو دوی په هغه پوری ټوکی کوي او دا غي سره لوبي کوي د دې وجه دا چې دوی عقل نه لري کله چې دوی ستاسو خپل راضي نوای چې مونږه ایمان راوړی دي حالکه کفر د ځان سره راوړی وو او هم کفر د ځان سره واپس ویوړو او الله ته خمالوم دي هغه څه چې دوی په ځلونو کې پټ ساتي تو وینې چې په دوی کې زیات خلک د ګناه په کارونو کې او د ظلم زیاتی په کارونو کې منډي تړي وهي او د حرامو مالونه خوري ډېر خراب حرکتونه دي چې دا دوی کوي د دوی عالمان او دینی بزرگان دوی ولی د ګناه د خبرو کولونه او د حرامو خورلونه نه منع کوي واقعي چې ډېر خراب دي د ژوند هغه سامان چې دوی تیاروي يهوديان وایي چې د الله لاس تړلې شوی دي تړلې شوی د دوی لاسونه دي او لعنت دې په دوی باندې د دې بکواس په وجه چې دوی کوي د الله لاس خو فراخ دي څنګه چې غواړي هغه سي خرج کوي حقیقت دا دی چې کم کلام تا تستا د رب د طرف نه نازل شوی دی هغه په دوی کې د ډیرو خلکو د پاره د زیاتې سرکشي او باطل پرستۍ سبب جوړ شوی دی او د دې په سزا کې موږ د دوی په منځ کې د قیامت پورې دشمنی او بغض چولې دي هر کله چې دوی د جنگ ور تیزوي الله هغه سړوي دوی پزمکه کې د فساد خورولو کوشش کوي خو الله فساد خورون کې خلک هرگز نه خوښوي کچری د دې سرکشي په ځای باندې د اهل کتابو ایمان راوړې وي او د الله نه یره اختیار کړی وي نو موږ به د دوی ګناهونه د دوی نه لري کړی وو او د نعمتونو نه ډک جنتونو ته بم رسولي وو کاش کو دوی تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړی وي چې دوی ته د خپل رب د طرف نه را لېږل شوی وو نو د دوی د پاره به رزق د برنه راورېدو او د لاندې نه به راټوکېدو اگر چې په دوی کې څه خلک په نیغه لار هم دي لیکن د دوی زیات خلک بدعمل دي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستا د رب د طرف نه چې پتا باندې څه نازل شوی دي هغه خلکو ته ورسوه کدا سي دي اونکړل نو داغه د پیغمبره حق دی ادا نکړو او الله ستا بچ کونکي دي د خلکو د شر نه یقین لره چې هغه به کافرانو ته ستا په مقابله کې د کامیابی لار هیڅری ونخی صفا ورته وایا چې اے اهل کتابو هرگز ستاسو هیڅ بنیاد نشته ترڅو چې تاسو تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم نکړئ کم چې تاسو د رب د طرف نه نازل کړي شوی دي کم فرمان چې پتا باندې د خپل رب د طرف نه نازل کړي شوی دی هغه به خامخا دی کې د ډیرو خلکو سرکشي او انکار نور هم زیات کړي خدای انکار کوونکو خلکو په حال باندې افسوس مکوا یقین لره چې دلته اجاره داری د هیڅ نشته مسلمان وي کو يهودي وي صابي وي او کو عیسائی وي هر چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو بهشکه چې داغه د پاره نه د سیری مقام شته او نه د غم موږ د بنی اسرائیلونه په خوا د واغستلا او هغه ته مو ډیر رسولان ولېګل
خو هر کله چې هغوی ته یو رسول داغوی د نفس د خواهشاتونه خلاف سراوړل نو څوک کی دروغ غړل او څوک وجل او دا ګمان یو کړو چې هیڅ فتنه به نه را پیدا کیږي نو په دې وجہ هغوی وړاندو او کانشول بیا الله هغوی معاف کړل خداغوی نه ډیر خلک نور هم وړاندو او کانی جوړېدل شروع شو الله داغوی دا ټول حرکتونه ویني یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چا چې وویل چې الله خو هم دغه مسیح زوی د مریم دی او حال دا چې مسیح علی السلام ویلیو چې اے بنی اسرائیلو د الله بندگی کوئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی چا چې د الله سره څوک شریک کړل پاغوی باندې الله جنت حرام کړو او دا غزه ور د جهنم دی او د داسې ظالمانو هیڅوک مددگار نشته یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې دای اویل چې الله پدریو کې یو دی حالکه د یو الله نه بغیر بل خدای نشته کو دا خلک د خپل خبرونه من نشو نو پدې کې چې کوم خلکو کفر کړي دي هغه لبا دردناک سزا ورکړي کیږي نو آیا دوی به الله ته توبه نه وباسي او داغه به معافي نه غواړي الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی مسیح علی السلام د مریم زوی نور هیڅ نه وو بس یو رسول وو داغه مخ کې نور ډیر رسولان تیر شوي وو داغه مور یو رښتینی خزوا او هغه دوانو به ډوډۍ خړله وګوره مونږ دوی ته څنګه د حقیقت نه بیانوو خو بیا دوی ته وګوره چې کم خوا اړولې روان کړی شوی دي دوی ته وایا چې آیا تاسو الله پرېږدئ او د هغه چا عبادت کوئ چې هغه نه تاسو ته د نقصان درکولو اختیار لري او نه د نفع حالکه هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهیدونکو خو خاص هم الله دی ورته وایا اے اهل کتابو په خپل دین کې ناحق زیاته مکوئ او د هغه خلکو په خیالات پسې مزه چې تاسو نمخ کې هغه په خپل بیلاری شو او نور ډیر خلک بیلاری کړل او نه غلار تری ورکه شو په بنی اسرائیلو کې چې کوم خلکو د کفر لار خپل کړه پاغوی باندې د داوود علی السلام او د عیسی زوی د مریم په جبه لعنت ویلې شو ځکه چې هغه سرکشه شوی وو او زیاتې شروع کړي وو هغه یو بل د بدو کارونو نه منکول پرې خو دی وو د عمل ډیره خرابه طریقه وا چې هغه اختیار کړه نن ته په هغه کې ډیر داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کافرانو مرسته او ملګرتیا کوي یقینا چې ډیر خراب انجام دی هغه کم چې د دوی نفسونو د دوی لپاره تیار کړي دي الله ورته په غضب شوی دی او همیشه به په عذاب کې مبتلا وي کچري واقعي دا خلک د الله او د پیغمبر علی السلام او د هغه سیز منونکي وي کم چې په پیغمبر باندې نازل شوی وو نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران ځان له دوستان نه جوړولې خو په دوی کې ډېر خلک د الله دا بندګۍ نه وتلی دي ته به د مؤمنانو سره په دشمنی کولو کې د ټولو نه زیات سخت يهوديان او مشرکان بیا مومي او د ایمان والو سره به په دوستۍ کولو کې د ټولو نه زیات نږدې هغه خلک بیا مومي چې هغه ویلي وو چې مونږه نصارا یو دا په دې وجہ چې په هغه کې عبادت گزار عالمان او دنیا پریخي فقیران ملنګان پاتې شوی دي په هغه کې د نفس غرور نشته کله چې هغه کلام اوري کم چې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی نو تو ویني چې دا حق دا پیجندلو په وجہ دا غوي سترګي د اوخ کو ډک شي او وای چې اے زمونږ ربا مونږه ایمان راوړې دي زمونږ نوم په گواهانو کې ولیکا او وای چې اخر ولی با مونږه په الله باندې ایمان نه راوړو او ولی با هغه حق نه منو کم چې مونږ تراغلې دي هر کله چې مونږه دا خواهش لرو چې زمونږ رب دی مونږه د صالحانو خلکو سره شامل کړي دا غوی د دې وینا په وجہ الله غویلا داسې جنتونه ورکړل چې لاندې تریولې بهيږي او په هغه کې به همیشه اوسيږي دا بدله ده د نیکانو خلکو د پاره او چا چې زمونږ د آیاتونو منلو نه انکار وکړو او هغه دروغ وګڼل نو هغه د دوزخ مستحق دي اے خلکو چې ایمان مراوړې دي کم پاک سيزونه چې الله ستاسو د پاره حلال کړی دي هغه محرام وای او د حد نه ما اوړای الله زیاتی کوونکی خلق نه خوښوي کم حلال او پاک رزق چې الله تاسو له درکړي دي هغه خوري سکي او دغه الله د نافرمانی نه ځان ساتي چې تاسو په ایمان راوړې دي تاسو چې کم بے مطلب قسمونه خوري په هغه باندې الله تاسو نه نيسي حکم قسمونه چې تاسو په قصد خوري په هغه به ضرور الله تاسو رانيسي د داسې قسم ماتولو کفاره دادا چې په لسو مسکینانو د اوسط درجه هغه ډوډۍ اخروي کوم چې تاسو په خپل بال بچ باندې خوروي یا هغه په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې طاقت نه لري نو هغه دی درې ورځې روزه ونیسي
تاسو د قسمونو کفاره ده کله چې تاسو قسمونه اخره او بیا مات کړئ د خپل قسمونو حفاظت کوئ دغه شان الله تاسو د پاره خپل حکمونه واضح کوي د پاره د دې چې تاسو شکر وباسئ اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي دا شراب او جواری او دا دربارونه او فالونه دا ټول ګندا شیطانی کارونه دي د دې نه ځان ساتئ امید دی چې تاسو ته کامیابی نصیب شي شیطان خدا غواړي چې د شرابو او د جواری په ذریعہ تاسو په منځ کې دشمنی او بغض واچوي او تاسو د الله د ذکر او د مانځنه منع کړی نو آیا تاسو به د دې سيزونو نه منع شئ د الله او داغه رسول خبره اومنه او منع شئ لیکن کو تاسو د حکم نه مخواړو نو په شئ چې زمون پر رسول باندې بس د صفا حکم رسولو ذمہواری وا کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل شروع کړو نو هغه چې مخکې سخوړلې سکلی وو پاغه به هیڅ گرفت نوي خو په دې شرط چې آینده د هغه سيزونو نه ځان وساتي کم چې حرام کړی شوی دي او په ایمان باندې ټینګ پاتې شي او نیک کارونه کوي بیا چې د کم سيزنا دوی منکړي شي داغه نه منشي او د الله چې فرمان وي هغه اومني بیا د خدای د یری سره نیک لار اختیار کړي الله نیک عمل خلق فخوي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي الله به تاسو د هغه کار په ذریعہ په سخت ازمیخت کې اچوي چې بالکل به ورته تاسو لاسونه او نيزه ورتسي د دې معلومولو لپاره چې په تاسو کې څوک داغه غایبانه یریږي بیا چې څوک د دې خبرداري نه رستو د الله دا مقرر کړی شوی حدونو نه واوړي نو داغه لپاره دردناک سزا ده اے خلکو چې ایمان مراوړې دي د احرام په حالت کې ښکار مولای او کو پتا سو کې چا قصدن دا کار وکړو نو کم زناور چې هغه وجلې وي داغه برابر یو زناور با د سارونه نظر کوي چې فیصله به پتا سو کې دوه عادلان سړي کوي او دا نظر به کعبه ته رسول کیږي یا کدا نوي نو د دې ګناه په کفاره کې با په یو سو مسکینانو باندې ډوډۍ خورول وي یا به داغه په اندازا روزه نیول وي دا ځکه چې د خپل عمل مزه وسکي مخکې چې شوی دی هغه الله معاف کړل لیکن اوس کو چا دا حرکت دوباره وکړو نو داغه نه با الله بدلا اخلي الله په ټولو باندې غالب دی او د بدله غستلو طاقت لري ستاسو د پاره د سمندر ښکار او داغه خوراک حلال کړی شو په کوم ځای کې چې تاسو ودرېږئ هلته هم دا خوړې شي او د قافلې د پاره تری د لارې توخه هم جوړولې شي البته د وچ ښکار په تاسو باندې حرام کړی شوی دی تر څو چې تاسو د احرام په حالت کې نو د هغه الله د نافرمانه نظام اوساتئ چې داغه مخ تبا تاسو ټول غیر کړي حاضر کړي کېږئ الله تعالی کعبه چې عزتمند کوټه ده د خلکو د پاره د اجتماعي ژوند د قیام ذریعہ جوړ کړه او عزتمند میاشت او د قرباني ساروي او د غاړي پټي هم په دې کار کې د امداد لپاره شامل کړل دا ځکه چې تاسو ته معلوم شي چې الله د اسمانونو او د ځمکې د ټولو حالاتونو خبر دی او هغه ته د هر څه علم دی خبردار شئ چې الله په سزا ورکول کې هم سخت او ورسره ډېر معاف کونکي او رحم کونکي هم دی پر رسول باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہواری ده وړاندې ستاسو ښکارا او پټ حالات الله ته معلوم دي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې پاک او ناپاک په هر حال کې یو برابر نه دي اگر که د ناپاکو سيزونو ډیرواله ستاسو زړونو لا هر څومره خوشحالي درولي نو اے د عقل خاوندانو د الله د نافرمانه نه ځان ساتئ امید دې چې تاسو ته کامیابی نصیب شي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د داسې خبرو ته پوښتنه مکوئ چې کو هغه درته ښکارا کړی شي نو بیا به مو خوښ نه وي لیکن که تاسو د هغه په داسې وخت کې تاسو کړو چې کله قران نازلېږي نو هغه به درته ضرور ښکارا کړی کیږي دا اوس پوری چې تاسو څه کړی دي هغه درته الله معاف کړل هغه معاف کونکي او بردبار دی ستاسو نه مخکې یوې ډلې دا قسم ته پوښتنه کړې وو بیا هغه هم دا خبرو په وجه په کفر کې اخته شو الله نس بهیره مقرر کړی دا نه صایبه او نه وسیله او نه حام خدا کافران په الله باندې د دروغ تهمت لګوي او په دوی کې اکثر خلک بے عقل دي چې داسې د وهمونو خبري مني او هر کله چې ورته ویل شي چې راشه د قانون ته کوم چې الله نازل کړي دي او د پیغمبر طرف ته راشه نو په جواب کې وایي چې زمونږ د پاره خو بس هغه طریقه کافی ده چې په کوم باندې مونږ خپل پلار نکونه مونډل دي آیا دوی په پلار نکو پسې زی اگر کو هغه په هیڅ نه پوهیدل او د صحیح لارینه هډو خبر نه وو اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خپل ځان فکر کوئ چې تاسو په خپل پنه غلار باندې نو د بل د گمراهۍ نه تاسو ته هیڅ نقصان نه رسی تاسو د ټول واپس تک الله ته دی بیا هغه به تاسو ته اوخی چې تاسو څه کړی دي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي
هر کله چې پتاسو کې د چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي نو د دې لپاره د شهادت نصاب داده چې تاسو د ډلې ندي دوه تنه عادلان سړي گواهان مقرر کړی شي یا که چېرې تاسو د سفر په حالات کې او هلته تاسو ته د مرګ مصیبت پیښ شي نو د غیر مسلمه خلکونه د دوه تنه گواهان واغستې شي بیا موږ څه شک راشي نو د مانځنه رستو دي دوه گواهان په جماعت کې حصار کړی شي او هغه دی په الله قسم خوري او ودی وایي چې مونږه د خپل فائدې لپاره گواهی نه خرڅو اگر کو څوک زمونږه رشتہ دار وي خو مونږه د هغه رعایت نکوو او نه مونږه هغه گواہی پټون کیو چې هغه د الله د لپاره وي کومګه داسې وکړه نو په ګناګارو کې بشمار شو لیکن کچری پته ولګي چې د دوانو ځان په ګناه کې اخته کړي دي نو بیا دې د دوی په ځای دوه نور سړي چې هغه د دوی په نسبت د گواهی لپاره زیات مناسب وي د هغه خلکو نو ودرېږي چې د چا حق وهاله شوی وي او هغه دې په الله قسم اخري او ودی وایي چې زمونږه شهادت دا غوي د شهادت نه زیات په حق دی او مونږه په خپل گواهی کې هیڅ زیات نه دی کړي او کومګه داسې وکړو نو ظالمان بيو په دې طریقې سره زیات امید کې دي چې خلک به ټیک ټیک شهادت کوي یا کم نه کم د دې خبرې نه با یریږي چې زمونږ د قسمونو نه ورستو چرته د نورو په قسمونو باندې زمونږ تردید ونشي د الله نه ویریږي او واوري چې الله نافرمان خلکو ته هدایت نه کوي په کوم ورځ چې با الله ټول رسولان راجمع کړي او تپوس بتري وکړي چې تاسو لا څه جواب درکړي شو نو هغه به عرض وکړي چې موږ ته هیڅ علم نشته ټول پټ حقیقتونه هم تاسو معلوم دي بیا هغه وخت په خیال کې راولای چې سو وخت با الله د مریم زوی عیسی ته فرمایي چې اے عیسی د مریم زویا یاد کړه زما هغه نعمت چې ما تعالی او ستا مور له درکړې وو ما په پاک روح سره تاسو مدد وکړو تا په پزانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او چې ډېر عمر ته ورسېده نو هم ما تعالی د کتاب او د حکمت د تورات او د انجیل تعلیم درکړو تا به زما په حکم د خټینا مرغۍ شکل جوړولو او پاغي کې بدی پوکې کولو او داغې نه به زما په حکم مرغۍ جوړېدله تا به مرزاده یړون او جزامي مریض یعنی د برګي مریض زما په حکم روغولو تا به مړی زما په حکم د قبرونو راستل بیا چې تا کله بنی اسرائیل تخکار نه خويوړي او پاغوي کې چې کم خلک د حق نه منکر وو هغوی اویل چې دا نه خو د جادو نه سیوا بل هیڅ نه دي نو ته ما دا غوي نه بچ کړې او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر رسول باندې ایمان راوړی نو هغوی اویل مونږه ایمان راوړو او گواه اوسه چې مونږه مسلمانان یو د حواریانو په سلسله کې دا واقعه هم یاد لرئ چې کله حواریانو اویل چې اے عیسی د مریم زویا آیا ستارب په مونږ باندې د اسمان نه د خوراک یو خوانچه نازلولی شي نو عیسی اویل د الله نه ویریږئ که تاسو مؤمنان یې هغوی اویل مونږ بس دا غواړو چې دغه خوانچه نه خوراک وکړو او زمونږ زړونه مطمئن شي او مونږ ته معلوم شي چې تا مونږ ته څه ویل دي هغه رښتیا دي او مونږه پاغه باندې گواهان شو نو عیسی د مریم زوی دعا وکړه اے الله زمونږ ربا په مونږ باندې د اسمان نه یو خوانچه نازل کړه چې هغه زمونږ د پاره او زمونږ د مخکینو او رستونو خلکو د پاره د خوشاله یو موقع جوړ شي او ستاسو طرف نه یو نه خوي مونږ له روزي راکړه او ته روزي ورکون کیې الله جواب ورکړو زه هغه پتا سو نازلون کې يم خود دین رستو کو چا پتا سو کې کفر وکړو هغه لبا زه داسې سزا ورکوم چې په دنیا کې به ما چاله نوي ورکړي غرض دا چې کله د دې احسانونو وریادولو نه پس الله فرمایي چې اے عیسی د مریم زویا آیا تا خلکو ته ویلو چې د الله نه سوا ما او زما مور هم خدایان جوړ کړي نو هغه په جواب کې عرض وکړي چې سبحان الله پاکی دا تعالی را زما دا کار نه وو چې هغه خبره مې کړې وي چې دا غي د کولو ما ته حق نه وو کومه داسې خبره کړې وي نو تا ته به ضرور معلومه وا ته په هیګي په هغه څه چې زما پزړه کې دي او زنه په هیګم په هغه څه چې ستا پزړه کې دي ته خو د ټولو پټو حقیقتونو نه خبر یې ما هوی ته بس هغه څه ویل دي د کم چې تا ما ته حکم کړی وو دا چې د الله بندگی کوي چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی زه د هغه وخت پوري داغوی نگران وم تر سوچي زه داغوی پمنس کې وم کله چې تاسو واپس راغختلم نو ته پاغوی نگران وې او ته په ټولو سيزونو باندې نگران یې اوس که ته هغوی لا سزا ورکړې نو هغوی ستا بندگان دي او کو ما فکرې نو ته غالب او حکمت والا یې پس داغه به الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې په دې کې رښتینو خلکو ته داغوی رښتیا وینا فائدہ ورکوي داغوی د پاره داسې باغونه دي چې لاندې تری نهرونه بهيږي دلته به هغوی همیشه اوسي الله دا غوی ناراضي شو او هغوی د الله نه دا لویه کامیابی ده
د ځمکې او د اسمانونو بادشاہي خاص هم الله لره ده او هغه په هر څه باندې قدرت لري